دی اویاو حجونو عمرونه تکبیر الله سره رسول الله فرمای دی یو جمع دامون افضل دی. مولانا زکریا صاحب فضائل نماز تبلیغ نصاب کې دا حدیث پروت دار جمعات کې پروت اردو او په پښتو کې کتلی شي، نور کتب پرې ده. دا وجه ښیي چې تکبیر الله ته واورې دلته ولاړې تکبیر الله ته نه لاړ بیا دا شی نشته، بیا یو په 28 ده هغه ثواب تاله پاتې شو او بیا چې راش سبیل باندې نښتی ښه سره دی پوه دی عقل ولې یک وخت خو 10 منټه مخکې راشه چې ثواب وګټې، ما ته خو ثواب نه راکې. دا خو موږ تا ته بیانو چې ته ثواب حاصل کړې ثواب مړې نه مستم په وخت راځه بیان هم اوره او دسم کوه مخکې صف کې مودرېږه ښي طرف ته مودرېږه اذان هم کوه درود هم وایه دعات هم کښېنه صدقه خیرات هم کوه چې دنیا دې هم ښه شي آخرت دې هم ښه شي. مړو ته دې دعا کوه وربخې دا ډېرې مبارکې شپې ورځ دا ګپ خبرې نه دي او بیماران دې الله جوړوي تا ته مال حال زندګۍ ظاهر باطن کې خیر برکت اچوي غواړه الله نه. الله وایي چې ما نه غواړې خوشحالېږم که نه غواړې زه بیا خفه کېږم. بنده نه چې غواړي بار بار هغه خفه کېږي. الله وایي نه زه خوشحالېږم. بنده ما نه غواړه چې کله نه غواړي تکبر کې بیا به د جهنم ته پړ مخې اچوم. ولې نه غواړې ما سره دې څه کمی دی؟ الله وایي غواړه بس یې درکوم. مونږ وایي نه بس نه غواړو، نه الله نه وغواړه دنیا کې دنیا مو غواړه آخرت هم وغواړه. نو په دې شپو ورځو لسم د محرم شریف را روان دی. تاسو ته ما حدیث وي چې د فرشتو اجر ثواب هم تا ته عملنامه کې لیکلی شي. څوک په رکوع دي، څوک په سجده دي، د اسمانونو وواړه ډک دي، څوک په قیام دي، څوک په سجده دي. رسول الله مبارک چې دا ول د معراج شریف کې زړه کې راغی چې کاش کې زما امت ته هم دا مونځ ورکړی شوی. نو الله وایي محبوبه مونځ مې ورکړه ستا امت ته 5 فرض کړه 515 ته راغله ستا مخه خاطر محبوبه رکوع هم پکې شته، قرات هم پکې شته، قیام هم پکې شته او سجده هم پکې شته، قیده هم پکې شته او فرشتې څوک په قیده او څوک په ولاړ څوک په سجده وغیره دي. نو د فرشتو ثواب اجر الله تعالی ته درکوي او بیا هم ته چې کوم د دا ثواب خرابوي نه. دې شپو ورځو کې ځان دپاره نیکي وکوه، دعا وکړې الله العالمین راضي شي. دا څو خبرې د خپلې رضا وګرځوه.